په دې سواد کې قاری برکت علي، دغه شانتي په بونیر کې قاری یوسف بونیری، چې یو پکې محمد عبدهو دا یو سکالرو. بیا د دې نه بعد نور خلک رااله، عبدالله چقړهالوي، په منو چې هغه د عقل خلاف نه او هغه چیز به منو چې نن سبا نه بلکې ډېر مخکې بعضې خلک داسې راووتل چې هغه یو میشن شروع کړو او هغه میشن یې په دې نوم باندې شروع کړو چې ریټرن ټو قرآن، رجوع الی القرآن. زمونږ او ستاسو ټول چې کوم دین دی دا صرف قرآن دی. کې هغه خلک شامل وو چې یو پکې محمد عبدهو دا یو سکالرو. دې دا خبره ډیکلیر کړه چې موږ او تاسو به هغه چیز منو چې هغه په قرآن کې ذکر وي او هغه حدیث به منو چې هغه د عقل خلاف نه او هغه چیز به منو چې خبري احاد نه. خبري احاد دا د احادیثو اقسام دی، هغې باندې تاسو نه پوهېږئ. مطلب دا دی چې د لږو خلکو نه هغه رانقل شوی، نو دا احادیث چې دي نو دا به موږ نه منو. بیا د دې نه بعد نور خلک رااله، عبدالله چقړهالوي، خواجه معی الدین امرتسري، دا خلک رااله او دوی ویل چې زمونږ او ستاسو میشن صرف قرآن دی او اصل کې د دې خلکو قرآن مقصد نه دی چې موږ په قرآن باندې عمل کوو، بلکې د دې دا یو فتنه ده، دا تا د اسلام نه اړول غواړي. د دې په پسې پرده نور طاقتونه دي، نور محرکات دي، خو دوی تا ته وایي چې موږ صرف قرآن منو. ځکه که دوی قرآن مني نو قرآن خو تا ته وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله اطاعت وکړه او د رسول هم اطاعت وکړه. نو ته خو د رسول اطاعت نه کوې. او دا نوجوانان ناست دي، دا خبرې زه ځکه کوم چې دا نن سبا ډېر اهم دي. زموږ او ستاسو د مسلمانانو معاشرې علما راپاڅېدلي دي، هغه وایي موږ صرف قرآن منو. په دې سواد کې قاری برکت علي، دغه شانتي په بونیر کې قاری یوسف بونیری او دغه شانتي نور مختلف خلک راپاڅېدلي دي. نو دا خلک به تاسو چې کوم سړي وایي چې زموږ او ستاسو هدایت صرف په قرآن کې دی، د دې مطلب څه د دې د حدیث نه انکار کولی او دوی وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چې راغلی او دا حدیث چې موږ او تاسو ته راغلی دی یو خدا ده چې دا ظني دي، په دې باندې موږ او تاسو یقین نشو کولی. نو دا خبرې خو تاسو ته علما په کتابونو کې سټډي کوي چې دا قرآن او دا حدیث دا موږ او تاسو ته څومره په حفاظت سره راغلی دي او د دې حدیثو د تحفظ دپاره الله رب العالمین کم نابغه روزګار خلک پیدا کړي وو چې هغوی د دې حفاظت کړی دی. نو دا بالکل یقیني دي. نو چې کوم سړي تا ته وویل چې صرف قرآن دا زموږ دپاره کافي دی، نو ته پوه شې چې دا سړی څه دی، منکر حدیث دی. د دې خبره مه منه. ځکه حسن بصري رحمه الله فرمایي چې العلم دین فانظروا ممن تأخذونه. وایي دا علم چې ته له چا نه زده کړې دا ستا دین دی. نو وایي دا دین چې کله ته اخلې دا علم چې له چا نه زده کړې نو ته وګوره چې دا سړی دی نه چې زه دا علم زده کوم نو دا اهل دی او که نه دی، دا څنګه سړی دی، د دې کردار څه دی، د دې حرکات څه دي، د دې نظریات څه دي. نو دې ته به ګورې، د هغې نه بعد به بیا ته علم زده کړې د هغې نه.